د تحصیل مندڼ کوګا کلی هغه مشران د کومو په ځمکو چې افغان مهاجر کیم آباد دی د حکومت غوښتنه کوي چې دغه مهاجرین د خپل وطن ته واپس کړي شي. میډیا سره د خبرو په وخت دغه مشرانو فیض محمد استاد، محمد اسرار او ناظم جاوید اقبال خان ووی چې افغان مهاجرین د تیرو 43 کالونه زمونږ په 300 جریبه ځمکه آباد دي چې له وجې نه زمونږ زري ځمکه شته او نه مو د کور جوړولو دپاره ځمکه پاتې ده. هغوی وایي چې حکومت د غیر ملکیانو د ویستو کومه فیصله کړې موږ یې ستاینه کوو او دا غوښتنه کوو چې حکومت ته هغه ټول خلک وباسي کوم چې پاکستان کې غیر قانوني میشته دي. هغوی وایي چې دا مهاجرین 43 کاله مخکې دلته آباد شوي، هغه وخت زمونږ ځمکو ته ضرورت نه و، خو ولې اوس د کوګا آبادي ډیره شوې او موږ سره ځمکه نشته چې خپلو بچو له پکې کورونه جوړ کړو. هغوی وایي چې که حکومت دا مهاجرین خپل وطن ته نه لیږي نو د پاکستان بل مهاجر کیمپ کې دې آباد کړي ځکه چې زموږ خپلو ځمکو ته ډیر ضرورت دی. مشران وایي چې دې کیمپ کې ډیر لږ خلک پاتې دي او ځمکه یې ډیره ګیره کړې، لہذا حکومت ته زموږ په مطالبه غور وکړي. نن سبا کوم ګورنمنټ کوم کوشش شروع کړل د غیر رجسټر افغان مهاجرین د ایستو، دا خو یو ښه اقدام دی او مونږ استایو او انشاءالله زموږ ورسره تعاوني. ځکه د دې مثال داسې دی لکه سړی چې پردي کور ته وروړي او بغیر سره آواز او بغیر سره اطلاع نه. نو غیر رجسټر کسانو هغه په یو ملک قانوني چې کوم دی اجازت ورته نشته، لہذا مونږ وایو چې بالکل 100% صحیح کې حکومت څومره چې غیر رجسټر افغان مهاجرین دي نو په کار ده چې هغه زر تر زر په خپله خوښه وځي او که نه وځي چې حکومت یې په زور وباسي. خو د دې نه علاوه مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو او د UNHCR نه چې کوم رجسټر کسان دي هغه هم په مونږ هم نن سبا باندې بوج دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې د دې د راتلو کم از کم 40-45 سالو شو، په هغه وخت کې راغلو په کم وخت کې چې ما په شپږم کې سبق وی، نو په هغه وخت کې مونږ په خپل کور کې 4-5 کسان وو، نن د هغې نه مونږ 50-60 ته رسېدلي یو. یقین وکړه زمونږ اوس دومره ځمکه نشته چې مونږ دغه کسان پکې ځان له کورونه جوړ کړو. نو یو خو دا مسله ده چې مونږ ته د خپلو ځمکو ضرورت دی. دویمه معاشي لحاظ سره هم په ملک باندې بوج دی، څنګه چې زمونږ آبادي سیوا کېږي دغه سره سره د هغې هغه آبادي سیوا کېږي او د ملک چې څومره روزګارونه او کارونه هغه ټول دي زمونږ قبضه کړي دي. د دې نه علاوه د هغې هغه ویډیو ما مختصر غونته کې واورېد او هغې وی مونږ مزدورۍ له راغلي یو. نو دا خبره خو 100% غلطه ځکه چې هغوی هم په یو جذبه باندې راغلي وو، هجرت یې کړی او مونږ هم په یو جذبه باندې ځای کړلي چې مهاجرین دي. د مزدورۍ چې سړی یو ملک ته ځي نو هغه د یو قانون او د یو اصولو تحت ځي نو هغه څیز هغه خبره دي 100% غلطه ده. دویمه خبره دي دا کوي ویار مونږ دلته رشتې کړي دي، مونږ سره په کوګا په ځمکه کې پاتې شوي دي، زموږ د کوګا خلکو سره چې کوم دی نو راشه درشه دي. زه هم دې یوه رشته ثابت کړي چې په 40-50 کاله کې د کوګا سره دي یوه رشته کړې ده، نو دا خبره به ټیکه دغه خبره هم بالکل بې بنیاده ده او څه بنیاد یې نشته. د دې نه علاوه دې وي زموږ 50 کاله وشو نو دا 50 کاله خو مونږ ځای کړی په دې کې چې کوم باضمیره خلک دی هغوی له پر خپل ګریوان کې سوچ کول پکار دي. چېرې تر ننه پورې خو زموږ د برداشت و مونږ برداشت کړي دي، خو له نن نه وروسته دي په مونږ باندې ورو ورو بوج کېږي او لوټ کېږي. مقبرې د زموږ مقبرې د دې له مړو نه ډکې شوې، زموږ ځای پکې نشته، غرونه خراب شو، ځمکې یې راکمې دي، کاروبارونه دې رسولي دي. نو زه دې ته هغه برادرانه اپیل کوم چېرې د خدای لپاره اوس تاسو چې کوم دی نو دا دغه وکړئ، زموږ سره دا تعاون وکړئ. ستاسو ملک الحمدلله الله پاک سم کړی دی، د پاکستان په لس هم نه هغه ښه دی، نو لړ شئ تاسو هغه آباد کړئ. موږ ته به دلته لوکوټي څه نه سب موقع میلاو شي، د روزګار هم د خپلې ځمکې به راته هم میلاو شي. او که چېرې دغسې نه نو حکومت ته دا اپیل کوو چېرې یا موږ د خپلو ځمکو هغه معاوضه راکړئ، هغه دغه راکړئ قیمت، او یا کم از کم دې زموږ نه داسې سایډ ټکئ چې هغه د داسې ځمکه چې د عوام د ضرورت نه سیوا وي او په عوام باندې بوج کېږي نه. موږ خو د کیم ځمکه چې ده دا تقریبا د 1290 1400 کناله پورې ځمکه دا د کابلو سره ګیره ده او دی چې په کم وخت کې راغلی دي نو په هغه وخت کې زمونږ آبادي چې وه هغه ډېره زیاته کمه وه. اوس زمونږ د یو کور نه 10-12 کوره جوړ شوي دي. نو دا ځمکه چې کومه فرض که مونږ سره دا بنیر خو تاسو ته پته چې ټول غرونه دي او سم ځمکه پکې ډېره کمه ده، نو په دې وجه باندې دی په مونږ باندې بوج دي، ځکه چې که دی لاړو نو مونږ به په دغه ځمکو کې ځان له کورونه جوړ کړو، لږ سهولت په مونږ ته راشي او بنیر خو ټول غرونه دي
او بل دا خبره چې پرس کدی دا خبره کوي چې زمونږ 40 او 50 کال وشو زمونږ کاروبارونه دي زمونږ میاشت ټیم راکړی دا میاشت ټیم په مونږ کم دی نو ته چې د کابل راتلې نو ستا په کابل کې هم کاروبارونه ته په میاشت کې نه ته په 15 ورځې کې دننه راغلی وي او تا خپل کاروبارونه نیمګړي پرېښي وو خپلې ځمکې دې پرېښې وې خپلې پراپټۍ دې پرېښې وې خپل گاډي دنه پاتې شي وو نو اوس که فرض که ستا 40 کاله وشو په 40 کاله کې تا خپله قرضه خپل گاډی خپله پراپټي خپل کاروبار راغونډ نه کو نو زما په خیال دا خو د دې هسې یو بانه ده او کم اقدام چې حکومت کړی دی دا ډېر ښه کار یې کړی دی ښه اقدام یې کړی دی او موږ خو ډېر زیات چې کم دی نو په دې باندې تنګ یو او بوج دی را باندې ځکه چې زموږ د خولې نوړی او سره 40 کاله موږ نیمه کړه د دې نه وروستو موږ نور چې کم دی نو دا بوج نه شو وړی او په دلته 12-1300 کنال ځمکه ده په دې کې 800 یا 900 دوره دغه پکې چې کم دی نو کورنۍ به وي که 9000 پورې دي زما په خیال او ځمکه یې زموږ دوره ګیره کړې ده یو کور دې ځای کې دی بل کور د 1 کیلومتر د بل نه لرې دی نو زما خو یو دی حکومت ته دا درخواست دی چې د الله د رضا دپاره که فرض که تاسو دا وایي چې دې سره کارډونه دي نو زمونږ د بونیر ډېره ځمکه کمه ده دا لږ کسان په نورو کیمپونو کې پاتې شوي دي نو زما د ټوله څومره چې منشتران دي زمونږ هغې ته دا اپیل دی چې دې زمونږ د دې بونیر نه لر کړئ هلته بل کیم ته غونډ کړئ نو هغه کیم کې چې ول هر څه مراته څه ورکوي نو هغه ول هلته ورکوئ یو مې دا خبره ده بله مې دا خبره چې که فرض که دا زمونږ څومره مشران دي دې غونډولی نه شي نو چې کم څه کم زمونږ په دې کیم کې دي یو ځای ته غونډ کې یو سړي 3 جربه ځمکه کې کور نیولی دی هغه کور خوشکا پروت دی په هغې کې څوک ځان له سبزي کوي او هېڅ پکې نه کوي نو دا مهرباني دی بیا وکړي چې دې فرض که په دې کیم کې دي یو ځای ته غونډ کړي نو دا باقي ځمکه به زمونږ د کار کروندې شي ځکه چې هغه ټوله ځمکه زمونږ د کار کروندې نه وتې دا اپیکس کمیټه کې چې کومې دا فیصلې شوي دي نو دا زما په نظر باندې دا ښې فیصلې دي اره دې موږ ستاینه کوو اره دې موږ مرګتیا کوو د هغې وجه دا ده چې زموږ د غریب عوام کو تاسو زندګي وګورئ نو دا حد درجه لاندې چې کم دی نو غورځېدلې ده دا غیر انساني ټیکسونه دي په دې غریبانانو باندې د بجلی د بیل سمې زموږ نشته چې موږ د بجلی بیل ورکو نو که داسې صفایانې پر عمل کې شروع شوې دا ماجر چې کومه دنو د لکه دا زموږ پر ځمکو باندې 40-45 کالونه چې کم دی دی آباد دي دا تاسو ته زما د وروڼو ووایي چې دا زموږ خپل آبادي دونه ډېره شوې چې موږ باندې بوج دی زمونږ چې کم دی نه لکه ځمکه که یو سړی ځان له خرڅوي یا ځمکه کې یو سړی ځان له کور جوړوي نه هغه پابندی په موږ باندې چې کم دی نه لکه دا 40 کالو چې دا ځمکې زموږ بند دي بل په دې کې چې کم دی نه زمونږ جاني مالی هر قسمه نقصان روان دی په دې کې چې کم دی چې آبادي ډېرېږي نه لکه په هغې کې لازمي مسلې جوړېږي بوج کېږي په معاشره باندې نو چې لکه دا اوس زموږ ته حکومت کارخانه لګولې موږ ته بل څه نه زموږ په پیدا کې به وخو لکه دا زموږ دپاره انتهایي بوج دی نو موږ وایو چې دا موږ د دې اپیکس کمیټۍ چې کومې فیصلې دي د دې موږ چې کم دی نو خوش آمدید ورته وایو موږ به د دې حکومت سره ملګري یو دا هر چا چې دا خبرې دا دغه روانې کړي دي دا فیصلې دا ډېرې ښې فیصلې دي موږ وایو چې په دې ملک کې هر څومره چې کم دی نه لکه که بار نه راغلي دي هم دلته په ارامو باندې د پردو ځمکو باندې قابض دي ارام خوارو شو یا په دې ملک کې په خزانه باندې څوک ارامې خوري ناست دي نو لکه دا ټولې خبرې دي چې کم دی دا ارام خواري دي د ملک نه پاک کړي چې د غریب سړي ته سهولت راشي د غریب سړي ته راحت راشي او نو د دې موږ چې کم دی نو مرګتیا دغه کو مرګتیا کو او دا غیر قانوني دي چې کم دی نو هم تبار کی او دا چې کم قانوني دي دا هم زموږ نه نور لر کی ځکه چې دلته زموږ آبادي ډېره شوې ده داسې 24,000 آبادي ده د کوګار دا لږ جیدادونه دي خلکو او دا غرین علاقه را بل کابل اوس جوړ دی لکه چې موږ دا ووایو نو کابل زموږ نه د هغې پیسه ښه او هغه جوړ دی نو په کار ده چې لکه دې کې چې کم خلک دي دا مشران دي دغه دې به د خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا د پښتو کار دی که غیر پښتو کار دی د روس په جنګ کې راغلي د روس جنګ ختم شو نو په کار نه وه چې دی لړ شي بل زما د خپلو پاټو والا ته دا نشنلیان دي که بل دي د لره بر خبره چې کینه موږ دې ته وایو چې تاسو مهرباني وکړئ راشئ 15 کور د دې ځای نه بوځئ نو موږ به ووایو چې تاسو به پښتنو خپئ تاسو به پښتنو نه خپه تاسو به پښتنو سیاست کوئ نو لکه موږ هغې ته دا وایو دا صرف په کوګا باندې بوج دی لکه دا زموږ ته د دې نه ډېرې مسلې جوړې شوي دي که د دې نه جنګ جګړې جوړېږي که بل څه پولیس ته هغې بیا تاپوس کړي کیسونه بیا چې کم دی موږ ته جوړېږي نو موږ پولیس ایس پي ته هم وایو ډي سي ته هم وایو موږ ټولو ته وایو چې یاره مهرباني وکړئ دې سره نور دغه چې کم دی نه همدردی مه کوئ ځکه چې دا دې دروغ وي پرون پر یې کمیټۍ کې یو کس خبره کړې وي زموږ عادي یو بل سره سم یو موږ خوشحاله یو انتهایي بوج په موږ باندې چې زموږ د دې مشرانو څومره زموږ مالي نقصان شو څونه جاني زه تاسو دې ټول علاقې تر دې پاته ده نو دا یو منافق لکه چې کم دی نو باس روان دی نه لکه موږ دا
وایو چې لکه دې نه د نور دا کیم دا مشران دی هم ځان پوه کړي دی بار شي او زمونږ د علاقه او د دغه هم نور ځان پوه کړي دا ادارې چې لکه دارې زمونږ نه نور لر کړي دی ځنه موږ ته ذاتي مسلې په دې کې جوړې دي نو موږ منت کوو سوال کوو حکومت ته کوو او دا کوم اپیکس کمیټه دغه چې وشي نو دا ډېر زبردست دي او د ملک صفایي موږ له پکار ده چې غریب ته راحت راشي او د غټ نه چې کم دی نه کم آرام خواره دي هغه لر شي. ډېره مهرباني.